شاپور شیخ صاحب رحمه الله تعالی او فرمایل چې یو سلویخ رضی سلویخ زلا د سحر او د فرض او د سنتو په مینس کې وای نو دا پوښ شي نو بیا چې بدعت تبا او سرخوګه دمای الله تعالی به پیخ کوي بیا نوامه او بیا ما به کاغذم نه راړي چې موږ ته وظیفه ولیکا شاه ولی الله رحمه الله تعالی نه نقل لی چې دا داغي د شاهي شاسب د خاندان وظیفه ده د شاسب د خاندان چې څه ضرورت ورته پیښ شو ضرورت په ورته پیښ شو نو سحر به د فرض او د سنتو ترمنځ سره د بسم الله سوره فاتحه ویلا 40 ځله او دا څه ویلا چې د بسم الله الرحمن الرحیم دا میم چې ده دا به د لام سره تړو بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین ارزل سره بیدا تړو وی چې ضرورت به پورا شو تراغي پوری خدا به جایز ضرورت لوای اسره چې څوک پالک مینی یا په جنای مینی دا وی د دې لپاره آیاتونه استعمالول حرام ني او ډیره د خطرې خبره ده ناجایز کار لوي نه وای یار تر کور سره او یا چا سره دشمنی ده او ته چې کمندنو دا ورلوي دا بنوي ناجائز کار د پاره استعمالول حرام ني بل نو مشو زمانه اوسمیر شو اوس په زبل وامه استاد پوښي کاروم پوښي بس بیا مزمانو سي دغه شو والقران العظیم دا په تفسیری دی ټول قران کریم په د فاتحه کې دی نو د فاتحه ته هم قران عظیم وی نو د فاتحه یو نوم شو قران عظیم قران عظیم والقران العظیم دا نمونه